او علماء وایي دغه شان دی واقعا دا د مالک بن دینار رحمت الله علیه په زمانه کې هم راغلی و. مالک بن دینار رحمت الله علیه یو لوی عالم د زمانه بزرګ ولی الله په هغه زمانه کې یو مجوسی را پیدا شه، هغه به د اور عبادت کوه. هغه داسې ظالم و چې هغه د اور د عبادت ته کوه، پرچار نه کو تبلیغ و د هغه لپاره د مجوسیانو یو چې کوم دی هغه د مبلغ و. هغه لړ بادشاہ ته اعلان ورساو، یاره دا د دیني کار کېدام د بادشاہ د کورسۍ نه په اسانه خورېږي، او که د دیندارۍ مسله راشي هغه هم د بادشاہ د کورسۍ نه په اسانه خورېږي. هغه لړ رساو چې بادشاہ ته ورسېد. بادشاہ ته د اور صفتونه بیان کړي دي، د اور د فایدې ورته بیان کړي دي، او بیا ورته د اور عبادت. بادشاہ ورته لکه ولې د اور عبادت ځکه کوو که نه که چېرې د قیامت په ورځ باندې موږ جهنم ته لړ شو هو د اور به موږ عبادت کړي وي، جوړ د قدرت شان دی. دا اور به موږ ته څه نه وایي، موږ سره به یې دوستانۍ، ما به دا بلا عمر به ورته سجدې له بولي، د ما ملګرتیا به وکړي. هغه بادشاہ ورته ویل بلدې هغه ځناور هغه هم په اور په عبادت راړولی دی. بادشاہ هم مجوسي شو. مالک بن دینار رحمت الله علیه باندې وارخطایي راغله، یاره دا خو بېدیني خورېږي، د الله عبادت سره پرېږدي، اور ته به سجدو باندې پرېوځي. هغه مالک بن دینار رحمت الله علیه ته هغه هم ځان بادشاہ ته ورسوه. بادشاہ ته یې ورسوه، د ملاقات لپاره درخواست ورکړه چې بادشاہ ته ورتللی شي که نه. تاریخ د کتابونو لیکلي دي، د بادشاہ ودې چې هلکه څه دي مالک بن دیناره، هغه یاره صاحبه ته بېدینه شوې، دا د اور عبادت شروع کړی دی، او یوازې بېدیني څه کوې، دا مخلوق دې ټول په لعنت کړی دی، ناروا دي، ناجایزه ده. بادشاہ ورته ویل که ما سره خبرې مه کوه، دې مجوسي سره خبرې وکړه، ده وګټله خو ته به ورپسې راووړې، او که نه دغه وکړه پیدا دې وکړه چې جوړه موږ به ټول ستا په دین باندې د الله عبادت به کوو. مجوسي ته یې رامیدانته کېږه. مجوسي ورته ویل څه به کوو، تا د اور څومره عبادت وکړه. مجوسي ورته ما د اور 70 کاله عبادت کړې، 70 بوډا بابا و، 70 کاله مې د اور عبادت کړې دی. وی دا د څه دپاره، وی د اور سره یارانه جوړومه او د اور سره دوستانه جوړومه، که سبا د قیامت په ورځ جهنم ته لړ شمه که نه، ما به د اور عبادت کړي، ما ته به دا اور څه نه وایي، ما به دا اور چې کوم دی نه سوځي. هغه ورته یې څومره وخت عبادت وکړی، 70 کاله، ما خو یو ورځ هم د اور عبادت نه دی کړی. دا مړه د آخرت خو وروستی دی، دنیا کې مې تجربه کوو. دنیا مالک بن دینار رحمت الله علیه دنیا کې مې تجربه کوو. دا د اور عبادت 70 کاله کړی دی، ما د اور عبادت یو ورځ هم نه دی کړی. اور بلو که ته وسوځولې زه به په حقه یم، او که زه یې وسوځولم ته به په حقه یې. هغه یوه جوړه خبره ده. د بادشاه په دربار کې اور بل کړه، مناظره ده، وزیران هم راجمع شو، مشیران هم راجمع شو، چې کوم د ملک سرمایهدار خلک وو هغه هم راجمع شه، لویه ننداره جوړه شوه. څه چل دی، د حق او د باطل جګړه ده، مسلمان او د مجوسي مناظره ده، او لویه ننداره وه. اور په بلو یو به ته لاس درنه کوي، وایي چې اور بل شي که نه. مالک بن دینار رحمت الله علیه لستوڼې په بره کړه، بسم الله الرحمن الرحیم وکړه، جوړ لاس اور ته وردننه کړه. چې څنګه یې لاس اور ته وردننه کړه، هغه مجوسي هغه هم لستوڼې په بره کړه او لاس یې اور ته وردننه کړه. په د قدرت شان ته ګوره، اور نه په مجوسي اثر کوي او نه په مالک بن دینار اثر وکړه. هغې لاسونه راویستل، دواړه روغ دي، بیا یې دننه کړل، بیا یې راویستل، بیا یې دننه کړل، بیا یې راویستل. دا لبر او روانه اور په یو باندې مصرف نه کوي. مجوسي خو خوشحالېږي، مالک بن دینار باندې سخته پریشاني راغله، او یاره دا ګوره ما 70 کاله د الله عبادت وکړه، او دې ظالم 70 کاله د اور عبادت کړی دی، او خدایه ستا په کاغذونو کې زه مجوسي یو شان یو، اور ما ته هم څه نه وایي، اور ده ته هم څه نه وایي. ثابته ورځ په دې باندې تېره شوه، مازدیګر کېده که نه. مالک بن دینار رحمت الله علیه ووایي بادشاه ته دا مجلس برخاست کوم، اشي سمې نه خوري، لیکن حق او د باطل پته نه لګي. اور ما ته هم سوړلې، اور دې سړي ته هم سوړلې، داسې کار وکړه د مجلس برخاست کا، سهار به خبرې کوو که الله ته منظورې خیري. بادشاه ورته بس ډېره ښه ده. مجوسي خپل کور ته ورغی، مالک بن دینار خپل کور ته ورغی، او چې شپه شوه که نه، مالک بن دینار وایي ټوله شپه الله ته وژړل، ویې الله عبادت یې وکړه، او آخر کې ورته کینه کوي، ای خدایه 70 کاله مې ستا عبادت وکړه، دا او دا مجوسي دواړه تقریبا هم عمر وو، یو تو لګي وو، ما 70 کاله تا د مسیح د باندې سر ایښی دی،
مجوسی او یا کاله قبور ته په سر په سجده یې او خدای ستا په دربار کې ستا په کاغذونو کې مالک بن دینار دې ته شپره سره برابر کړی ګیله ول الله بارګاه کې کوله جړلې ثابت شپه په جړا تیر کړه اجرا چربان کېده کنه روایت د تاریخ د کتابونو کې مالک بن دینار په جړا کې جوړو دي شپرکاری پیراله پرکاری پیراله د الله سره خو ملاقات وشي الله وتعالى ملاقات وته نصیب وکړو الله دې ته موږ کې مالک ونه خپای هغه پروردگار خپه باندې ما او یا کار متا د پسجده سر یې خیره او ما چې کوم دی او یا کار د مجوسی د ور عبادت کړي ستا په کاغذونو کې او ستا په دربار کې زموږ مجوسی او برابر یو سیس امتیازي شی پوزیشن زمانه شته هغه د ور عبادت او زه ستا د الله وحدانیت منم یا الله یو دې منم ستا عبادت ستا عبادت لپاره پرچار او تبلیغ کوه او زموږ د مجوسی او خبره را الله جل شانه وته فرمایي مالکا او سره سمکا خپکیګه ما وسړی دا اور هم تا ته سور کړی اور هم تا ته سور کړی سار شي او دا میدان جوړ شي کنه بادشاہ ته وای زبدا لاس ورته دن کوم دا مجوسی هم دا لاس ورته دن کوي دا په نمبر خبره چې ته خپل لاس راو باسي بیا مجوسی ته وای چې لاس دې ورته نه کا یا لما قدرت ته ګوره او د اور طاقت ته ګوره د مجوسی سره د کومه وکي دا د مجوسی د لاس کو استاد په لاس کې تب که شخصا لاس سره دوړ اور کې پراته دي اور استاد پر رسول دی هغه تم سول تان سول دی غم نه سول دی او خپکیګه ما او سره ور سم کړه او علي بن دینار چې راوي شو خوښه په خبر الله حمد سره ولستله او چې سار شه بادشاہ دربار ته راغی کنه بادشاہ ته یې سمګو اور بلوا حق چل وکړو څنګه اور بلکا ورونه چې کوم غړ ولن دا غیر زیات خلک راځم شوی دي ورونه مناظره فائنل شوی نه را نن په فائنل کېږي خلک راځم شو او چې اور بلکا کنه مالک بن دینار رحمت الله علیه خپل نسونه راول غفتا او چې څنګه دې اور تلاش وردن نکاو مجوسین دراس د نسونه پتی په ورکه او د وردن نکاو او مالک بن دینار رحمت الله علیه وته فرمایي په نمبر خبره وي تلاش وستو تلاش رسلو که زمانه سره به برغ نکلی او چې کرز د لاس رو باسما بیا به ته تخپل لاس وردن نه کی علما ذکر کې به ته لاس وردن نه کا او چې څنګه لاس اړولې خو به سر نه کړي چې څنګه ته لاس رو یسته کنه مجوسی ته یې اوس ورته وردن نه کا مجوسی انکار درشم نه کولی یې وردن نه کا او بیا کار د اور عبادت کړي وردن نه چې پته نه ولګي هغه وینا د پدې باندې کویګه دین د اسلام دا په حق لري قران دا په حق لري محمد رسول الله په حق لري علما په حق دي مسلمانان په حق لري دې باندې زه پوېږم بادشاہ دې لاس دنه کوه وینې دنه کو بادشاہ ته خدای یو خو خلک دې بي دي نه کړی دین د پاره قران د پاره مسلمانانو د پاره علما په هر میدان کې خپل قرباني دې مخې ته کړی دي علما قرباني ور کړی دي پاکستان چې کله جوړېده کنه خپکیږي ما دا خلک تاریخ لیکي یو خوب لري بل ورسره تعبیر وسته او خوبونه په تعبیرونو باندې ملکونه نه آزادېږي په افغانستان باندې چې سلويخ کال تقریبا شل کال په روس ورو د شل کال په امریکا او برتانیې ورو افغانستان د خلکو وسوره خوبونه لیدي د آزادۍ په دې کې باندې خلکو سوره تعبیرونه ولېستي په دې کې علما وایي چې د دهلی نه والي د پاکستان د کول نه والي تر د ډیلی پورې یو ونه داسې نه وه چې هغې ته عالم کفره نه وه ځوړنده یو ونه داسې نه وه چې هغې ته عالم تله نه وه ځوړنده علما محترم قربانۍ ورکړي دي په هغې باندې ملک جوړ شوی دی ولې افسوس خبره دا ده مولوي صاحب قاري صاحب وایي مدرسې افتتاح کوي مدرسې څنګه بنیاد کوي یا ساته مدرسې جوړول به زما ستا کار وي مدرسې به موږ او تاسو جوړو سکولونه دا به حکومت جوړي او ته وګورې نه د سکول مزدوري چې ته وشي هغه راشي نو په کلي کې ولسمکه ګوري په چپړاسي تو باندې پوښه به د چپړاسي اوس ورته عزت مونتنوي کلاسپور ورته وایي کلاسپوري بدله درکو یو به درکو دو به درکو درې به درکو په کلاسپورۍ باندې د ځمکه درې کاله څلور کاله دوه کاله دا ترې واخلي بیا د هغې لپاره آبادي حکومت په خپله کوي بیا د هغې لپاره ټیکهدار راځي بیا د هغې لپاره فنډ وځي پاکستان کې دا قدرت شان دی اگر چې دی جوړ شوی د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم باندې دی شک به دې کې نشته
د پاکستان په بجټ کې د لا اله الا الله او محمد رسول الله پر 50 روپۍ نشته. تاسو بنی اوریدلی، تاسو بنی لیدلی په پاکستان کې د مدرسې لپاره جماعت لپاره چې د بجټ وته بجټونه نوځي. قرآن خدمت او قرآن محنت دا د علماو په سر دی. علما په خپل زورور نه دي، هغې سره به زمونږ او ستاسو مرسته پکاري. کله د یو انسان په ضرورت نه ګڼ کسان ولاړ دی مضبوط دی په مخ کې ښه زور کوي. چې کله سړی شاته وګوري او سره پسې څوک نه وي په هغې کې بیا انسان په قدمونو کې مضبوطوالی نه وي. ما ستاسو خدمت کې عرض کوم الله جل شانه قرآن کې ذکر کړي دي یضل به کثیرا. الله جل شانه په قرآن کې مثالونه ذکر کړي دي. چته مثال د ماشه ذکر کړي، چته مثال د مچ ذکر کړي. هغه باندې د مشرکانو او د کافرانو اعتراضونه کول. قرآن ته ګوره، دومره لوی کتاب ته ګوره، او دا مچ معمولی سي یا دا ماشه دا غیر معمولی سي. په دې دومره عظیم شان کتاب کې د مچ او د ماشه د مثالونو ته ساجت دی. الله جل شانه د آیت کریمه ذکر کوي په دې باندې الله تعالی ډېر خلک گمراه کوي، او په دې قرآن پاک باندې الله تعالی ډېرو خلکو ته هدایت هم نصیب کوي. زمانه حالاتو ته وګورئ، کله حضور اسلام د ایمان او اسلام او پیغمبري قرآن نو راغلی کنه. په دې ټوله دنیا باندې د مشرکانو راج په مکه معظمه قریشو مشري وه، او په هغه زمانه کې داسې ناکار او پرېوتې خلک وو چې چا په قریشو باندې حکومت قدر نه کو، چا په دې باندې مشري نه کوله. هغه وخت کې چې کوم دی دا ټول قبایلو ځان ته د فیصلو د جرګو خبرې به وي. کله قرآن راغی صحابه یې پیدا کړل. هغه صحابه حضور اسلام فرمایي اصحابي کالنجوم، زما صحابه کرام په شان د ستورو دي. بأيهم اقتدیتم، چې کوم یو پسې تاسو اقتدا وکړه اهتدیتم، تاسو به هدایت مومئ. او چې کوم خلکو سره قرآن الله ورته نصیب کړی او ایمان یې ترې راوړی دی، الله جل شانه کوم مقام ته رسولی دي. علما ذکر کوي ابو طالب چې دا حضور اسلام سکت رو، ابو لهب دا حضور اسلام سکت رو، دغه چې یادېږي دا ابو جهل دا قریشي خاندانو دا قریشو په نسب کې راغلی دی. وایي د قدرت شان چې په دغه کې قسمت په ایمان او په اسلام کې نه و که نه، الله جل شانه د دنیا نه بې ایمانه رخصت کړي دي. او حضور علیه السلام د اترا ابو طالب صاحب چې وفات کېده، حضور علیه السلام ونه راغی. قرآن کې آیت کریمه ذکر کړی دی. حضور علیه السلام ونه راغی، مثلا خوا کې کېناست، د قدم حالت یې و ای زما تره ما ته په غوږ کې د لا اله الا الله کلمه ووایه، د محمد رسول الله زه به د قیامت پر ورځ الله بارګاه کې خوله ولګم او ستا لپاره به شفاعت وکړمه. چاپېره وکتل د ابوجهل او عتبه او د شیبه دا لوی کافرانه کاڼاګان دا د چاپېره ناست وو. هغې ورته خولې او دا شونډې ورته وچیچلې. ورې خبردار د پلار او د نیکه دین پرې نه دی، د پلار او د نیکه دین پرې نه دی. هسې نه چې د ورواره دین واخلې، پلار او د نیکه دین پرې نه دی. هغه ورته یې ورواره ښه په دې باندې پوهېږم چې ستا دا دین حق دی، هېڅ هېڅ شک نشته، دا بېشکه خبره ده. ستا په دین او په قرآن کې هېڅ شک نشته. ولې څه چل وکړم که دې پر ایمان راوړي دا خلک ورته کمزوري کړي، دا خلک به راباندې ملامتیا ووایي، ملامتیا نشم برداشت کولی. یو شاعر د هغه ترجماني د خبرو کړې ده. یا ابو طالب ورته وایي چې ولقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریة دینا لولا الملامة وحذار مصبة لوجدتني سمحبذاك مبینا. ایر واره په دې ښه پوهېږم چې دین د حق دی او ثابت دی، ولې که ایمان راوړم مسلمانېږم که نه، نو بیا به دا خلک په ما ملامته ووایي چې د پلار او د نیکه دین یې پرېښوده او د اوره ویرېد. آخري خبره د هغه د خولې نه چې وته هغه یې زمرم علی دین عبدالمطلب، په دین د عبدالمطلب باندې مرم دی نیکه و. حضور علیه السلام دین یې قبول نه کړه. حضور علیه السلام په افغان ورسره جوړ په ژړا شه، پریشاني پرې راغله، ویې ژړل. او چې ویې ژړل د هغه ځای نه پاڅېده، دغه کې هغه ساه ورکړي جوړ مړ شه. حضور علیه السلام چې راپاڅېد، الله ورته قرآن کې آیت کریمه راوړه، ای زما پیغمبره انک لا تهدی من احببت، بېشکه ته هدایت هغه چا ته نشي کولی چې کومه ستا خوښه خبره ده، ولکن الله یهدي من یشاء، الله هغه چا ته هدایت کوي چې د الله رضا وشي، الله فیصله وشي، الله ورته هدایت فیصلې کوي. ته الله ورته چا ته هدایت نشي کولی. قرآن کې آیت کریمه راغلې. هدایت علماء یې د دې دوه معنی دي. یو مثال د المطلوب دقه هدایت دی چې تا و سړی ځای ته داسې نیول او هغې ته رسول نشي کولی. یو د هدایت معنی یې را د طریق ده. وانک لتهدی، قرآن کې الله دواړه ذکر کوي، خامخا هدایت کوي، لا ښودلی شي. عرض مې دا محترم عزت الله قرآن کې یې ښې دی.
ستا شرافت او دارنګه چې کوم دی نه بزرګي الله قرآن کې یې خیرا حضور علیہ السلام صحابه ته فرمایي اشراف امتی ما په امت کې اشراف او قیمتي خلک هغه دي چې هغه اصحاب الليل الاشراف حملة القرآن دي هغه په سینو کې بزرګ قرآن پروت دی او زماد امت اشراف او قیمتي خلک هغه خلک دي چې هغه اصحاب الليل دي شپې پاسي الله ته ودرېږي ٹھیک دا علماء وي دنیا پولیسي مفتی دا خبره وکړه انګریزي تعلیم کوي په باشو باندې دا نه خبره کوي نو په دې سره اعتراض نشته دا هغه خو په دې کې د ټولې ګولې دا ټول ګولې د مخ کې ښکاري ځکه په دې کې داسې یو سبجیکټ نشته چې هغه سپیشلیست پکې نه موجود هر یو مضمون لپاره دلته کې هغه اس اس چې وته هر یو مضمون لپاره پکې سپیشلیست دا په دې انسان کې داسې یو اندام نشته چې په ناوګه کې هغه لپاره سپیشلیست نه وي ډاکټر په داسې په دیني په دنیوي ماحول باندې په تعلیم باندې دا ناوګه یو حد ته رسېدلې ده او دا وره دې ته زموږ په کتابونو کې عصري علوم وایي عصري علوم معنا دا د ژوند سره تعلق ساتي کله در مرګ راشي او کفن د واغوندو قبر ته لړي کنه او دا تبع در باندې کلک کړو خور در باندې وړولې حضور علیہ السلام فرمایا تا ملکان دو فرشتي ول راشي او یجري صالحین د امر د قبر کې رانیخ کی او یقولان له من ربک تقول کې وه رب دې سوق دې من نبیک پیغمبر دې سوق دې ما دې نو دین دې سره خدای یقین وکړه دا تاسو نو چې تر کم اندام سپیشلیست وي دا د کم مضمون د لپاره سپیشلیست په دنیا کې دا شي نشته البته بدل انګریزي په کار راځي البته بدل ریاضي په کار راځي البته بدل ساينس په کار راځي او دا څه کوي هغه خلک ویل موږ په جنت ته د پښتو سره هغه پښتوګانې ختمې دي قبر ته ورنږدې شي په دې خپل نه وګورئ چې یو کس پکاته شي تاسو سره په سوال او جواب باندې برزخ کې پاره کېږي پښتوګانې به نشته علماء ذکر کوي د آخرت لپاره محنت دا پکار دی حضور علیہ السلام صحابه ته فرمایي ایمل مین من قبر لك الغريق مړ په دې قبر کې دا سړي لکه غرق شوی انسان غرق شوی لکه څنګه چې د قبر د کوشي دی او په مخه دریاب سینه او په مخه کړي حضور علیہ السلام ابو ذر رضی الله عنه ته فرمایي ابو ذر جدد السفينه فإن البحر عميق خپل کشته دې نه کا سمندر دې ډېر ډوبې دي سمندر ډېر ډونګي سمندر دی کشته باندې نه لیکا تبه سمندر کم دی حضور علیہ السلام فرمایي مل مین من قبر الا كالغريق خبر ته کوشش نه غرق شوی خبر ته کوشش سمندر ته پریوته دغه وتاله کشته پکاري دغه سمندر کې وتاله لامبو پکاري دغه سفر لپاره مونږ او تاسو له توخه پکار دا یا حضور علیہ السلام ته فرمایي گزارا اکثر الزاده فإن السفر طويل زیاده توخه سره واخلا دا سفر په خپل ډیرو ګرځي او بیا وته فرمایي گزارا وخفف بالحمله فإن العقبه قعود اذا شکارو کا کنه اذا خپل پیډ ځان سپکا دا مخامخ ډکې دا ډیره ګرانه ډکې او ته په غیر دا سپک مراد د سپک پیډ په کار دی ډکې نه مراد د اخرت ډکې او پیډ نه مراد د ګناهونو سپکوالی دی او بیا وته فرمایي گزارا واخلص العمل فإن الناقد وزير اذا خپل عمل خالص د الله رضا لپاره وګرځوا لکه مخې ته په چوکۍ کې په سړک کې انسپیکشن ته ولاړ نه کنه هغه ډیر لیدون کړي او دا یا ساته د آخرت په چوکۍ کې د سفارش چلیږي نه د پیسې چلیږي نه د منبر خلاصولی شي نه د منستا خلاصولی شي او نه چې کوم نه په خپل سپو عہده او رتبه خلاصيږي په خپل عمل باندې زموږ او تاسو تشکیل دام دنیا ته الله تعالی د دې لپاره کړی دی یو لوکم ایکم احسن عملا الله فرمایي په تاسو امتحان وکړئ تاسو استعمال کول ولا کم یو دی هغه پر مدرسې په کار دي محترم علما ذکر کوي نن تاسو ورته نسو کار مخکې سروي شوی و زموږ په پاکستان کې علما وایي چې سره وښند دی 1 لاکھ د پاسه پرایویټ سکولونه په پاکستان کې جوړ پرایویټ سرکاري ادارې پرېدا او د مدارس تعداد 27000 دی مدارس چې څومره دي دا 27000 دی په مدارس سره چې کوم حق شوه مدرسې دي هغه تعداد 27000 دی موږ اوس هم په چار کې روانو 3/4 په ملک کې انګریزي تعلیم لپاره پرایویټ ادارې پوره ودی
موږ په پنځه په سلورو برخه کیو علما ذکر کوي چې موږ دا 75000 مدرسې نور جوړې وګڼه دغه په پاکستان کې د پرایویټ سکولونو سره سربر شو کنه پرایویټ سکول سره سرکاري ادارې بنا کړی دا هغه لپاره مدرسې باندې کوي مدرسې جوړې کوي او علماوی د مدرسو کې دا زموږ د مارکیټ دکانونه دي چې څومره ډېرې دي په شان دي موږ خوشالي کوو د څومره مدرسې ډېرې دي دومره پکې طالبان ډېرې دي د څومره هلکان چې واکېږي دومره پکې جینکۍ سبقونه وایي او د جینکو مدرسې دا هم د زمانې یو اهم ضرورت دی ځکه د حضور امت دا په دوه حضور تقسیم دی یو امت د حضور سلام داري لري کور نه بار ژوند تېروي یو امت د حضور سلام زنانه لري هغې په کور کې دننه ژوند تېروي حضور علیہ السلام د کور زندگی د څومره د شپې زندگی وه دا د عایشې صدیقې رضی الله عنها حکومت ته ښکاره کړې ده د عایشې رضی الله عنها هم براشي شاګردانې دي غالبا چې 2011 دا د عایشې صدیقې رضی الله عنها د احادیثو روایت شوی دی مدارسو د زنانه او مشد ضرورت دی او چې کم په کور کې جنۍ ده که هلک دی چې مدرسه دې پرې ولوس نه که نه مدرسې غټه فایده هلته زه وایم دا یاد ساتئ مدرسې ته چې بچې راولېږي دی به 5 وخته مزګزاري د په سر باندې به ټوپۍ دی به شپې ورځې د قرآن تلاوت کوي دی به نسوار نه کوي دی به سګرټ نه کوي دی به آیس نه استعمالي د سره به تماچه نه د سره به ټوپک نه د سره به لیندې هېڅ شی به ورسره دی او چې 2 کاله د مدرسه کې تېر کړل که نه بیا یې د عالم د مدرسې محترم د حافظ یا د عالم په شکل کې واپس درکوي تر خپل بچی 10 کاله سکول ته ولېږي راولېږي او د سم په پاس کې دلیل هغه خپل وخت یې دنه غونډه جوړ شي دنه یو بدما جوړ شي د روپۍ وغورځي څرنګه انګریزي کې او بیا چې هغې نه په بره 12 ته کې او 14 ته کې بیا په دې سکول کې د استاد هم نه مني او ته وایي کېنه نه وایي نه کېنه وایي پاسه نه وایي نه پاسه هلته خو بیا د هغې خپله خوښه وي د مدرسې د طالبانو د ادب استاد چې د مدرسې نه راوځي طالب په سترګو کې ورته ګوري دې راپاسي د طالب پرې سفرونه باندې مخکې شي یو پیزار ته زر پیزار ته ځای ته ور سفرې وړي دا مدرسې آزاد دي بچي به د نشې نه بچي بچي به د بېمانۍ نه بچي بچي به د قرآن یادوي بچي به د علم حاصلوي او چې کالجونه د شی نه ماته مخکې کالج مخالف نه یو خبره د عصري علومو دنیوي علوم موږ تاسو ته پکار دي مطلب مې دا چې د عصري علومو سره مذهبي علوم شرعي علوم دا موږ تاسو ته پکار دي قاري صاحب د مدرسې لپاره بنیادونه مګر ورسته اغستې ده کوټګان جوړې خپلو چم ګاونډ د برابر لپاره ماشومان د جنکو لپاره هغې د مدرسې لپاره هم کوشش کوي ما ستاسو خدمت کې عرض کوم چې په مدرسه کې دې سره تعاون هم وکړئ مدرسه دې کې ستاسو کوچي سبق وایي څنګه چې مولوي صاحب وختي وفرمایي موږ خپل بچو ته کور هم سبق وایي موږ د غریب په غاړه ورته هم کېږو ماسخوتن چې راشي کټ خپو در سره کېږي هم در سره په خپو به در زور هم کوي او سبق به ورته هم وایي دا مدرسې او دا محنتونه دا کوششونه خدای یقین کوي دا موږ سره ستاسو د بچو باندې او حضور علیه السلام صحابو ته وفرمایي علماء دې د احسان په معاملات وي د احسان 2 قسمه دي یو د احسان په عبادت وي بل احسان په معاملات احسان په عبادت دي ان تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك حضور علیه السلام فرمایي دا چې الله عبادت کوي چې ته نه وینې حضرت ابو موسی ودرې نه پړه کې دا چې الله وینم تا ته ګورم او دا مو تاسو کومول کې دا چې ځان د نشي جوړولې کم از کم دا په ځای کې راشي خدای ته معلومي دا د احسان په عبادت وي احسان په معاملات دي ته حضور علیه السلام صحابه ته فرمایي کامل ایمان خبره غري هغه خپل ځان لپاره څه خوښي کنه هغه د بل مسلمان لپاره هم خوښ کی او منبر د پاسه قرآن زما د ځان لپاره خوښ دی قرآن زما د خپل بچو لپاره خوښ دی قرآن زما د خپل رسول لپاره خوښ دی او دا ایمان دی چې قرآن مستاسو لپاره خوښ دی تاسو ماشومان لکان دي هغه هم د هغې لپاره مدرسې باندې دي د ماشومان جینکۍ دي هغې لپاره علما کوشش کوي د مدارسو لپاره کوشش کوي الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي الله تعالی دا ختمونه په خپل دربار کې ټولو منظور ګرځي او قاري صاحب دې الله تعالی همت ورکړي دا مدرسه او دا کور دا د کوټګۍ د استادو